نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الانعام پارا نمبر 7 سورت نمبر 7 رکو نمبر 9 آیت نمبر 71 خلاصه د رکو پس د هغینا لفظی ترجمه رد د شرک مشرکین چې د کوم شیزونو عبادت او بندگی کوي هغه د نفع او د نقصان اختیارمن ندي نه چاته نفع ورکول شي او نه چاته نقصان ورکول شي مومن د رب العالمین نه علاوه د چا هم عبادت او بندگی نه کوي نه چاته اوازونه کوي مومن صرف رب العالمین عبادت بندگی کوي دغه رب ته اوازونه کوي دغه رب نه یریږي او دغه رب اطاعت کوي او دغه رب حکم مني د منځونو اهتمام کوي د شرک د تردید د پاره نقلی دلائل بیانیږي په واقعه د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ابراهیم علیه السلام ته جد الانبیاء هم ویل کیږي د هغه خپل پلار او قوم ته د حق دعوت او د شرک نه د بیزاری او براءت اعلان د حضرت ابراهیم علیه السلام ایمان او توحید ته د دعوت ورکولو تذکیره د حضرت ابراهیم علیه السلام د عقیدې بیان حضرت ابراهیم علیه السلام چرته هم د ستورو او د سپوږمۍ او د نور عبادت نه دی کړی بلکې دغه ستوري دغه سپوږمۍ او دغه نور دا عقلی دلایل دي په توحید او په وجود او په قدرت د رب العالمین باندې په دغه ستورو سپوږمۍ او نور کې د دغه مخلوق د پاره بشماره فایدې دي او کله کله رب العالمین مخلوق تخکاره کوي دغه نور او سپوږمۍ هم د رب العالمین د حکم محتاج دي کله دغه نور تور شي کله سپوږمۍ تور شي او بیا په دغه حالات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه سوا الله طرف ته رجوع کولو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اندعو من دون الله کله چې په ابتدا د اسلام کې څه کسان داسې و چې ایمان کې نو داخل شوي هغوی به مومنانو ته دعوت ورکاو چې تاسو خپل دغه دین اسلام پرېږدئ راشئ خپل زاړه دین ته د هغوی دپاره جواب قل ته ورته ووایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم ان ندعو آیا را اوبلو من دون الله سوا د الله نه آیا موږ د الله نه علاوه د بل چا عبادت او بندگی شروع بل چاته حاجت روا او مشکل گوشه اوایو ما هغه چا لرا لا ينفعنا چې پیدا نشي را کولی منگ تا کچری منگ تی فایده غواړو منگ عبادت او بندگی شروع کو ولا يضرنا ضرر نشي را کولی منگ تا نمنگ تاغه کوم نقصان را کولی شي که منگ د هغوی عبادت او بندگی نکو او کچرتا بالفرض منگ دغه خپل عقیده و ایمان پریږدو نو مخو به مرتد شو او بیا د مرتد د پاره کوم عذاب دی هغې نه ځان خبر کړي ونرد او واپس بکړی شو من علی اعقابنا په پوندو خپلو دا خو مرتد کیدل دي بعد اذ هدانا الله پس د دینه چې هدایت کړی دی الله موږ ته مفسرین مثال ذکر کوي کوم کس د شیطان په لار باندې روان وي د شیطان ملګرتیا کوي د مثال د هغه کس دی چې د خپلو ملګرو سره په ځنګل کې سفر کوي ناګهانه یو شیطان او ابلیس راشي یو ناکاره پیری راشي په ده باندې حمله آور شي ته د ملګرو نه جدا او په داسې حال شي چې د ټول حواس کار پرېږدي لیونی شي پاگل شي مجنون شي یو طرف ته بل طرف ته منډې وهي خپل مقصد او منزل هغه ته بلکل هیر شوی وي ملګري ورته اوازونه کوي چې راځه زموږ سره شه موږ چې په کومه لار باندې وو په کومه طریقه وو نو په دې طریقه او په دې لاره به موږ خپل منزل او مقصود ته رسو لیکن کله هغه د هغوی خوا ته راځي دغه شانتې انسان دا د آخرت مسافر دی د ده مخې ته ایمان دی توحید دی صراط مستقیم ده او د سفر ملګری د الله پیغمبر نبی او رسول او د هغه منون کی دي نو کله چې دغه کس د شیطان ملګرتیا اختیار کی
په شرک کفر کې مبتلا شي نو بیا د عقل کار پریږدي د حواس دا کار پریږدي دغه گمراهۍ کې دی مبتلا شي دغه ګناهونو کې دا مبتلا شي بیا دغه پیغمبر او دغه پیغمبر منون کې دته دعوت ورکوي راځه زموږ خواته زموږ چې کومه عقیده ده هغه عقیده اختیار کا موږ چې درته کوم اعمال ښایو هغه اعمال کوه هغه اقوال اختیار کا هغه افعال اختیار کا لار حق او سچ لار چې کوم باندې ته مقصد ترسي منزل ترسي هغه لار دا ده چې په کوم لار باندې موږ روان یو دغه کس نه د پیغمبر اوري نه د پیغمبر د منونکو اوري یعنی نه د هغه عقل کار کوي نه د هغه غوږونه کار کوي او نه د هغه سترګې کار کوي او نه د هغه په سمج کې دا خبره راځي بس داسې دی لکه وړون کون اور ګونګې د دغه خبرو د اورېدو نه د حق د کتلو نه او د حق د بیانولو نه او وجه څه شی ده چې دی په دغه کفر او شرک کې مبتلا شوی دی په عبادت د غیر الله کې مبتلا شوی دی نو دی هلاک شو کالذي پشان د هغه کس استهوته الشیاطین بیلاره کړې وي هغه لره شیطانانو او شیطانان په دو قسمه باندې دي انسی اور جنی استهوته د دې ماده هوا ده په معنی د غورځېدلو هم راځي چې کله باب ضربه یضربونه شي یعنی دغه شرک او د کفر د وجنا دغه ناکاره عقایدو د وجنا د جهنم کندې ته وغورځېد او په معنی د محبت باندې هم راځي د چې کله د خواهشاتو سره مینه محبت شروع کو د شیطان سره مینه محبت شروع کو نو دی گمراه شو فی الارض پزمکه کې د شیطانانو د غلطو ملګرو د وجنا د سمی لارینا بیلار شو د هدایت لارې پریښوده ایمان یې پریښودو اسلام یې پریښودو د رب عبادت اور بندگی پریښوده حیران پاتې شو حیران او پریشان ګرځي را ګرځي له اصحاب او هغلر ملګری دي يدعونه چرابلی هغلر دعوت ورکي منت ورته کوي زاری ورته کوي الى الهداتنا سمی لاری طرف تا چراش مونتا دا مونږ چې په کوم لار باندې دا مونږ چې په کوم دین باندې دا مونږ چې په کوم عقیدو باندې دا حق اور سچ دین او عقیدی او لاری دی منزل ته ورسی مقصود ته ورسی لیکن کله هغه راز قلت ورته اے حبیب صلی الله علیه وسلم ان هدى الله بیشکا هدایت د الله والهدى هم دا هدایت دی دین اسلام دی و امرنا او حکم کړی شوی دی موږ ته لنسلم چې فرمان بردار شو لرب العالمین د پاره د رب د مخلوقاتو مومن په دین اسلام باندې وي د الله هر حکم مني وان اقیموا الصلاة حکم کړی شوی دی موږ ته دا چې قایم کړی تاسو منځ لرا واتقوه او ویریږئ د هغه نه ځان کې تقوا اختیار کړئ دا یو داسې بنیادي شیز دی تقوا په بنیاد باندې تاسو ته د الله رضا او جنت او ټول نعمتونه میلاویږي وهو الذي او هم هغه الله هغه ذات دی الیه تحشرون خاص دا هغه طرف ته تاسو جمع کړئ شئ عقلی دلائل بیانیږي کوم یو سړی کې عقل وي او دا دلائل باندې هغه سوچ او فکر وکي نو الله به ورته ایمان نصیب کړي وهو الذي خاص الله هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه بالحق په حق سره د پاره د اظهار د حق او باطل تاسو حق او باطل وپیژنئ لکه یو سړی اوس د بت عبادت او بندگی کوي او بل سړی د الله عبادت او بندگی کوي او دریم که سوچو کې هغه په دې باندې پوهیږي چې دا کوم د عبادت د بت کوي دا په حق باندې دی د څه کړي دي نو دغه پیدا کولو والا هغه الله دی او اختیار هم د ځمکې او اسمانونو د الله سره دی او ورځ د قیامت هم پیدا کړی ده او یا ابوي په ورځ د قیامت باندې ويوم او هغه ورځ یقولو چې ابوي هغه کن شاف یکون نو موجود بشي هغه
یعنی بس د الله حکم او فورا د هغه وجود ته راتلل دي. قوله الحق خبره د هغه رښتیا ده، حق ده، او حکم د رب دا په هر حال او په هر شیز باندې نافذ دی. وله الملک او خاص د هغه الله د پاره بادشاهي ده، حکومت دی. یوم په هغه ورځ باندې ينفخ چې پوکې به ووهلی شي په الصور په شپېلۍ کې. دنیا کې مجازي بادشاهان ډیر وي، مشران ډیر وي، داسې ډیر وي چې د هغوی اډر او حکم چلیږي. د قیامت په ورځ به مجازي بادشاهان هم نه وي، د چا حکم اډر به نه چلیږي. عالم الغیب ښه پوهه دی په هر غیب، والشهادتي او په ښکاره، هر ښکاره او پټ پیژني. دا ښکاره او پټ دا د مخلوق په نسبت سره ورنه الله ته ټول ښکاره دي. وهو الحکیم الخبیر او هغه الله حکمت والا خبردار دی. نقلی دلیل بیانیږي په وجود د رب العالمین په الوهیت، ربوبیت، خالقیت او مالکیت د رب العالمین باندې. واقعه د حضرت ابراهیم علیه السلام سره. ابراهیم علیه السلام باندې ډیر امتحانات راغلي او په ټولو کې ورته رب العالمین کامیابی او کامرانی ورکړي. واقعات د ابراهیم علیه السلام په 14مه سپاره کې هم راځي، په 18مه کې هم راځي، په 19مه کې هم او په 22مه کې هم. د ټولو نه اول امتحان د ده دپاره دا چې په کوم کورنۍ کې دا پیدا شو. د ده خاندان، د ده کورنۍ، د ده قوم، قبیله تر بادشاه پورې ټول په شرک کې مبتلا و. د ستورو، د نور او د سپوږمۍ عبادت بندګي به کوله او بوتان به په خپلو لاسونو باندې جوړول او بیا به د هغوی عبادت او بندگی کوله. په حاجتونو کې به ورته اوازونه کوله، را مدد شه به ورته ویل. وَإِذْ قَالَ وَكَلَ چې ویل ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام، خلیل الله، جد الانبیاء، دعوت آغاز د کور نه کوي، پلار ته دعوت ورکوي. دې کې زمونږ د پاره سبق او درس دا دی که د یو سړي پلار داسې وي ګناهونو کې مبتلا دی یا الله دینه کې ایمان یې نه دی راوړی، نو په ښکلې طریقه هغه ته دعوت ورکول دا پکار دی، دا د هغه حق دی. لأبیه آزر، پلار خپل آزر ته څه ورته وایي؟ اتتخذو آیا نیسي ته ګڼې ته اصناما بوتان آلهه معبودان خدایان مددگاران. آیا په شرک کې مبتلای؟ انی بشک زه اراک وینمتا وقومک او قوم ستا فی ضلال مبین، و گمراهی ښکاره کې. تاسو خو په شرک او کفر کې مبتلای، په ګناه کې مبتلای، او مشرک د پاره خو جنت نشته، جهنم دی. اوس د دغه شرک رد کوي علی وجه البصیرت. وکذالک هم دغه شان اخودلو منږ هغه ته ناکاروالی د بوتانو، باطلوالی د معبودان باطله، نوری اخودلو منږ او ولیدلو ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام، ملکوت السماوات، بادشاہی د اسمانونو والارض او د ځمکې، دلائل د اسمانونو او د ځمکې چې د رب العالمین په الوهیت باندې، په معبودیت باندې، ربوبیت باندې دلالت کوونکي. ولیکون او د دې دپاره چې شي هغه من الموقنین، د پورا یقین کوونکو نه، هغې مشاهده وشي. نو دغه خلقو به د ستورو، د سپوږمۍ، د نور عبادت او بندگی کوله. دی ناست دی، ستوري راښکاره شو. فلما بیا هر کله جن علیه اللیل چې راخوره شوه په ده باندې شپه، رآ نو ویلیدلو کوکبه یو ستوری د ستورو نه، قال نو ویل هغه هذا ربی، دا دی رب زما. په دلیل الزامی سره جواب ورک، آیا دا دی رب زما؟ آیا زه د عبادت او بندگی شروع د دې دپاره چې هغوی پوهه شي؟ دلته استبهام دپاره د انکار چې زه دې ته رب نه ویم، دا زما رب نه دی، او یا دا چې دا په ګمان ستاسو کې زما رب دی.
فلما بیا هر کله افلا چې غایب شو پریوتو هغه ستوری ډوب شو هغه ستوری قال نوویل ابراهیم علیه الصلاة والسلام لا احب الآفلین زن خوخوم پریوتن کی لرا د پاره د عبادت او د بندګۍ رب خو هغه چې باغه باندې فنا ناراضي دی باندې خو فنا راغله ډوب شو غروب شو ختم شو فلما پس هر کله را القمر چې ولیدلو سپوږمۍ لرا بازغن رقیدن کی رختن کی زلیدن کی قال اویل ابراهیم علیه الصلاة والسلام هذا ربی داده رب الزما کوم تفسیر چې مخکې یو شو هغه تفسیر دلته هم دی او دریم ځکه هم هغه دی فلما بزار کلا افلا چې پریوتلا هغه قال نوویل هغه لئن لم يهدني کچری نوې کړې هدایت ما تا ربي رب زما لأكونن نخامخا شوي بويزا من القوم الضالين دهغه خلقنا چې هغه گمراهان دي د قوم گمراهانونه اهل سنت والجماعت عقیده دادا چې څومره انبیا دي د نبوت نه مخکې هم او د نبوت نه وروسته هم معصوم عن الخطا دي د ټولو ګناهونو نه پاک ابراهیم علیه السلام د ابتدا نه موحد فلما بیا هر کله را الشمس چې ویلیدلو هغه نور لرا بازغتن رقیدن کې قال نوویل هغه هذا ربي دا دے رب زما هذا اکبر دا دے لوی د ټولونه د ستورو سپوږمینا فلما بیا هر کله افلت چې پریوتلو هغه غروب شو قال اویل هغه یا قوم ای قوم زما انی یقینا ز بشکا بریء مما بیزاریم جدایم دا هغه سنا تشرکون چې تاسو یې شریک کوئ اعلان د براءت وک دغه عقیده شرکی عقیده ده انی بشک ز وجهتو ګرځولې دی ما وجهیا مخبل عقاید خپل اقوال خپل افعال خپل للذي هغزات طرفتا فطر السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکا حنیفا پداسعان کی چکلکیم په توحید باندې وما انا او نیمز من المشرکین د مشرکانو د ډلې نه نیم وحاجه او جګړه وکړه د هغه سره ابراهیم علیه السلام سره قومه قوم د هغې مختلف صورتونه قرآن کې رب العالمین بیان کړي دي جګړه د هغوی داسې وه چې زمونږ معبودانو ته بد رد موایا ورنه نقصان به درته ورسئ تکلیف به ورسئ پریشانی به درته ورسئ قال اویل ابراهیم علیه السلام تحاجونی آیا جګړه کوئ تاسو زما سره فی الله په باره د الله کې په دین د الله کې وقد هدانی او حال دا دی چې هدایت کړی دی هغه الله ماته ولا اخاف او نه یریږم زه ما د هغه څه نه تشرکون به چې شریک کړي دي تاسو د هغه سره یعنی الله سره ځکه ستاسو د معبودانو په اختیار کې هیڅ هم نشته دی نه نفع شته دی او نه نقصان شته دی بل ځان ته نفع نقصان نشي ورکولی بل چاته به څه ورکړي که ماته کوم ضرر او نقصان او تکلیف پریشانی رسی نو هغه به د الله په مشیت باندې رسی الا ان یشاء ربی مگر دا چې وغواړي رب زما شیئا څه شیز رب زما د پاره څه لیکلي هغه به ماته رسی وسع احاطه کړې ده ربي رب زما کل شیء هر شیز باندې علما په علم سره الله د علم نه هیڅ یو شی بار نه دی افلا تتذکرون آیا پس نصیحت نه اخلی تاسو او زه اولی ویریږم ما کوم جرم کړی دی یا ستاسو د معبودانو په لاس کې په اختیار کې کوم نقصان دی وکیف اخاف او څنګه به یریږم زه ما د هغه چانا اشرکتم
اشرکتم شریک جوړ کړی دی تاسو د الله سره ولا تخافون نه یریږئ تاسو انکم د دینا چې تاسو اشرکتم بالله شریک کړی دی د الله سره په شرک کې مبتلای او تاسو د الله د عذاب غضب او قهر نه یریږئ ما هغه څه لم ينزل به چې ندی را لېږلی الله د هغې په شریکت کولو باندې علیکم په تاسو باندې سلطانا څه دلیل فأي الفریقین پس کومه یوه ډله د دې دواړو نه احق بالامن زیاده حقداره ده د امن د عذاب د الله نه څوک به د الله د عذاب نه بچ ایمان والا به بچ کیږي شرک والا به تباه کیږي ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ تاسو کې لږ عقل سمج او پوهه وي الذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی ولم یلبسوا او نه دی ګډوډ کړی ایمانهم ایمان خپل بظلم د ظلم سره ظلم نه مراد شرک دی اولئک لهم الامن نو دغه کسان چې دي دوی لره امن دی د عذاب نه وهم مهتدون هم دوی دي په سمه لاره دوی دي هدایت والا